پسې به د شپې ورونه ډزېده او دې ته به د کور کې مړه کټ به ورته اوچتېدو را خلاصېدو بالکل بسترې به یې ورته نه پرېښوي بد حال به و د دې کور کې الحمدلله اوس ما هره میاشت دې ما سره رابطه کوي الحمدلله ډېر مطمئن دي دا تاسو حقیقت وایي بالکل حقیقت وایم. پیر صاحب خو ورته څه پیسې نه دي منلي نه نه یو سلونه دي. ما هغه ویلو چې تاسو زما په پیج باندې کنه تاسو له خیر زمونږ د میک او د کیمرې نه ښکاري خو مونږ میک او کیمرا لګولي او تاسو تقریبا په لکونو خلک ګوري نو چې تاسو صحیح خبره کوي قسم به پیر صاحب سره رابطه کوي نو کو تاسو دروغ وي نو په دې به تاسو ګننګاري کې دا تاسو رښتیا وایي بالکل صحیح خبره رښتیا وایم بس دی یو زره دا یو سلونه دي. هر بار تاسو کوم چې باباجي بیا خو څه مسله نه ده پیښه شوې ځکه غریب دی غریب زه الحمدلله د روز انارین کوم او د ځان خبروم د حالات اخلم نو باباجي مالا تسلی راکوي او ډېر دعاګانې کوي بد دغه دعاګانو مونږ محتاج یو. باباجي رشاد دعاګانې الرحمن الرحیم دوستانو احتشام الحق ما موجود نن بیا یو ځلې په ثوابه کې يم کو تاسو کتلی د 14 اگست پر ورځ باندې ما یو پروګرام په دې کور کې کړو چې دلته کې یو بابا او هغه باندې د جنات جادو مسله و دغه او هغه ته یو پیر صاحب د پېښور نه راغلی دلته کې کور کې ول سیخان ټکوالو ټوله شپې ورسره تیر کړي و دغه هغه علاج کړو بیا د روزو کې شاته روزو کې زرا غلم ما دای ته پوس کولو خو د دې کور ما ته معلوم نشو بیا پیر صاحب نه ما ته پوس کولو پیر صاحب چې هغه ته تراشه په خپل باندې ګوره مخامخه کا چې هغه ته پیدا شوی کنه ما ورته زاغه کس ویډیو ورکوم چې چاته علاج کولی شي نن به تاسو له ټول حقیقت ښکاره کوو چې آیا د پیر صاحب په دم سره دغه یا توړ سره د بابا کار شوی دی او که نه دی شوی راځئ ټوله ویډیو را وعلیکم السلام. باباجي زه خو مخکې 14 اگست پر ورځ باندې هم راغلی وم ستاسو کور کې چې ټوله شپه پیر صاحب تېره کړې وه نو آیا ستاسو د پیر صاحب دم سره څه کار شوی او که نه بالکل ورسره الله فضل شوی دی. دا تاسو حقیقت وایي بالکل حقیقت وایم. پیر صاحب خو ورته څه پیسې نه دي منلي نه نه یو سلونه دي هم نه اغستې هسې نه د ویډیو دپاره مونږ دا تاسو له ما هغه ویلو چې تاسو زما په پیج باندې کنه تاسو له خیر زمونږ د میک او د کیمرې نه ښکاري خو مونږ میک او کیمرا لګولي او تاسو تقریبا په لکونو خلک ګوري نو چې تاسو صحیح خبره کوي بل قسم به پیر صاحب سره رابطه کوي نو کو تاسو دروغ وي نو په دې به تاسو ګننګاري کې دا تاسو رښتیا وایي بالکل صحیح خبره رښتیا وایم بس دی یو زره دا یو سلونه دي هم نه اغستې صرف بسارم په ناره دی چې را سره هم نه راسکلي بل اخو زمانه ما خو زما د مخامخ چې پیر صاحب وي دلته کې مونږ چیم نه دسکلی ولې چې دا باباجي بیمار دی د نظر نشته د زامنو نظر نشته د لور د هغې نظر نشته یو زوی دی د هغه هم سترګو کې اوبه شوي دي هغه هم معذوره باندې حساب دی نو په خپله باندې د چی روټۍ په خپله باندې تیاری ځکه چې دی کره زنانه شته دی نه نو تاسو د پیر صاحب علاج نه مطمئن شوي او بالکل او زما سینه مکمله د وړوکوالي نه خرابه بالکل اتم هغې نه چې 14 اګست نه وروسته هغې نه پس بیا ما ټوخۍ کدریم ته د تړم نه راغلي زه به اني ټایم په اوړي ژمي کې واپروتم او ماشاءالله دا ډیره غټه خبره ده چې ستاسو کار د پیر صاحب علاج سره وشو الله کو پیر صاحب په دغه علاج سره ستاسو کار وشو تاسو د جادو چا کړی دا څه علم درته شته نه نه دی نه الله خبرې ده نور دمونو ته تللی وي چېرته پیرانو او 15 شپاړو استادانو د بیان باندې زما تقریبا وړوکوالي تر اوسه پورې اوس چې 14 اګست نه وروسته زما بیا د بیانو نه سکون ارام مونتیله اوس دی نه خلاص شوم لکه نور پیرانو ته تللی څه کار نه دی شوی هېڅ نه شوي بس یو څو ورځې به دغه شو نو بس بیا به شاته خو یې ما جوړه دا خو تاسو لپاره خوشخبریم ده چې زمونږ د سترګو وړاندې او زما د کتونکي ملګرو د سترګو د وړاندې د بابا دا کار الله کړی دی هغوی په خپله باندې ګواهي مو کړه چې بالکل 100% الله کار کړی دی نو پیر صاحب تاسو داسې نور څه کارونه کوئ الحمدلله زما مهارت دی کې دی چې په چا باندې سخترین جنات وي او سخترین جادو وي په دې دوو کې زه د دې سپیشلیسټ یم انشاءالله چې په مخ د ځمکه هر ځای کې بار ملکی بل ځای وي په ویډیو کال به کوم دلته نه به کوم ماله به راځي هر قسمه د جادو او د جناتو دا کار زه الحمدلله ډېر دی کې ماهر یم داسې کولی شم باقي په مخ د ځمکه څومره مرضونه دي نو قرآن کې الله شفا ایښې ده الحمدلله مونږ علم کړی مدرسو کې 15 کاله تیر کړي دي نو هر قسمه دم درود مونږ کوو انشاءالله او دغه شان د فراډ وغیره خو چا سره نه کوي لکه نور پیرانو نه 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 ځکه مونږ دا د قرآن چې ویلی دی دا 15 کاله هم سبقونه ویلي دا هم دې دپاره نه دي ویلي چې مونږ اوس خپل ایمان په 10-20 روپۍ باندې خرڅ کړو تاسو ته د باباجي پته څنګه ولګېده چې د باندې جادو شوی دی جنات دي ورسره باباجي دلته زما یو شاګرد دی او هغه دلته مدرسه کې استاد دی باباجي هغې ته شکایت کړی نو هغې بیا ما ته ویلي نو ما ورته ویل چې دې ماله پېښور ته راوله نو پېښور ته چې راوسته ما ور باندې حاضري وکړه او پیریانو ډېره بدماشي کوله او هندوانو دهریان او یو هندو کړي ویندو ویل مونږ داسې څخه جادو کړی دی هغه بیا مردار استعمال کړی دی او دا باباجي زر څو مړ شوی نه ویل دې مونږ نه پرېږدو
ما ورته ویل صحیح ده تاسو هم ځان ته طاقتور وایئ باطني مخلوق یې خو مې زه ظاهري مخلوق تاسو سره جنګېږم تاسو سره مې چې څومره طاقت انشاءالله خپل طاقت هم استعمال کړي او زما طاقت هم ما سره مې د الله کلام دی مې انشاءالله زما زور به مو ګورئ نو ما چې مسله را ظاهره کړه بس الحمدلله باباجي له مې علاج وکړو دغه د 8 میاشتې 9 میاشتې شو الحمدلله بابا ښه مطمئن دی دروسه ټیک ټاک دی ستاسو ویډیوګانې خاص کر زما په پیج باندې ډیر زیات مسافرونه ګوري اکثر ما سره زیات تر رابطې کوي وي د پیر صاحب نمبر راته راکوي د څوک دمګر راته وښیي وایي کور کې مو پریشانۍ دي جنګ جګړې دي نو د هغوی دپاره تاسو په ټلیفون باندې بیا علاج کولی شئ جي او الحمدلله د هغې دپاره زموږ د سلسلې خپل طریقه کار دی په که یو مریض موږ د حاضرېدی نه شي نو بل ځای کې موږ دغه کار کولی شو الحمدلله زما د باقاعده د خلکو د خدمت دپاره ما خپل ځای کې د زنانو بندوبست کړی دی د نارینهو مې کړی نارینه به محفوظ یو ځای کې ناسي زنانه به بل ځای کې ناسي د نورو پیرانو غونته داسې نه دی چې اچار دي او یا هوها ده نه هوها خبرې نشته زموږ الحمدلله مونږ د قرآن په رهنمایه کې د حدیثو د نبي علیه الصلاة والسلام د صحابو دغسې ورپسې د اولیاو چې کوم د امت تیر شوي دي د هغې چې کومه سلسله وار باندې هغه را روان دي هغه زده کړې مونږ کړي دي او په هغې باندې مونږ الحمدلله دا ختمو که مسافر وي او که غیر مسافر وي انشاءالله تاسو که د پیر صاحب خبرې مو اورېدې او د باباجي خبرې مو اورېدې که د پیر صاحب په دم کې حقیقت نو د هغوی جادو جناتو چې کوم علاج کوي کوپې کې حقیقت نو د بابا به په دونه غټه ګواهي نه ورکوله ولې چې پیر صاحب په دې باندې خپل ټایم ورکړی دی په دې علاج باندې خپل ټایم ضایع کړی دی او خلکو ته دا علاج کوي او بالکل تاسو راتلی شئ پیر صاحب سره رابطه کولی شئ په کوم ځای کې دی یاره زموږ اډرس خو پېښور کوواټ روډ باندې دی خو زه په سبقونو کې ډېر ګیرم نو زه علاج چې کوم د جمعې په ورځ او د اتوار په ورځ دا دوه زما ورځې زه په دې باندې مریضانو له علاج کوم او کم چې د عام بارني غیر ملکي وي یعنې بار ملک والی نو دی له بیا په عامو د شپې باندې دی له علاج کوم باباجي چې وکتو تاسو له مونږه مخکې اپیل کړو اوس درته بیا هم اپیل کوو چې باباجي ډیر زیات یو غریب انسان دی په دې کور کې وګورئ تاسو وګورئ په دې یخ ساړه کې د باباجي په کور کې یو دروازه کړکۍ نشته پرده ورله لګېدلې ده نو کو باباجي د خولې نه به وورو باباجي تاسو له دلته کې چای روټۍ څوک تیاروي چې بس دا یو بل راکوي ګاونډیان نو زه خپله دغه کوو چې مې په خپله به وریجې په خپله پخومه او اچم ګاونډ وظیفه راله راوړي د پیر صاحب د علاج نه تاسو مطمئن یې اوس در باندې جاد بالکل څه د شپې در پسې کټونه خوست نه تلل نه 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 هېڅ نشته مخکې به درېځېده کټونه هر څه روغ ورځ مې نه وه نو بس ډاکټرانو پسې به ګرځېدم نه د ګرځېدی شوم هېڅ سینه به مې خرابه وه بس او هر وخت به خرابه ومه حاجی رونو د بابا سره کو څوک امداد کوي را روانه روجه ده خپل خیرات زکات صدقات چې څوک هم ورکولی شي نو د باباجي ورته هم مونږ نمبر ووایو بیا ای سره تاسو رابطه کولی شئ نو د الله رضا کار دی دا ویډیو ورته مخکې کو شیر کوئ زړه مو غواړي نو شیر کوئ نور ستاسو خوښه ده خو د باباجي سره امداد کول لازمي دي نو